أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا سورة آل عمران دے او آیات نمبر دے 55 56 57 او 58. اذ قال الله کل چوول اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیکا یقینا ز پورا اغستون کې یم تعالی د جسم او د روح سره ورافعوکا اوچتون کې یم تعالی الی ځان خپلتا ومطهروکا او پاکون کې یم تعالی من الذین دعا کسان نه کفرو چې کفر کړي ده وجائل الذین او ګرځون کې یم الذین آکسان تبعوکا چې تابعداري کړي دستا فوق الذین د پاسه د هغه کسانو کفرو چې کفر کړي ده الی یوم القیامت تر د قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته راګرځېدل استاسو فاحکم بینکم نو فیصله وکم بینکم په منځ تاسو کې پیما په خبرو کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کولو فاما الذین پس هر چې هغه کسان نه کفرو چې کفر کړی دی فاعذبهم نو عذاب به ورکم هغوی ته عذابا شدیدا فی الدنیا عذاب سخت په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به د هغوی دپاره څوک امدادیان څوک مددګاران واما الذین او هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړو وعملو الصالحات او عملونه وکړل نیک فیوفیهم اجورهم نو پوره به ورکم دیو ته اجرون د دیو والله الله پاک لا یحب الظالمین مینه نه کوي د ظالمانو سره ذالک دا بیان چې وشو نتلوه علیکا مونږ لولو پتا باندې من الآیات د بعضې آیاتونو نه والذکر الحکیم او نصیحت ته چې د حکمت نه ډک دی. حجی مخکې دا خبره وشوه چې ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین چې دیو مکر وکړو او الله تعالی هم تدبیر وکړو د یهودیانو عیسی علیه السلام قتل کولو وجلو یې د دې تدبیر یې وکړو او الله تعالی وایي چې موږ هم تدبیر وکړو نو الله تعالی عیسی علیه السلام د دشمنانو نه بچ کو څنګه بچ کو نو په دې آیات کې هغه بیانېږي چې څنګه الله تعالی عیسی علیه السلام نه بچ کو د آیات مقصد څه دی د آیات مقصد دی عیسی علیه السلام ته تسلی ورکول دی الله تعالی عیسی علیه السلام ته تسلی ورکوي په څلورو بشارتونو سره په څلورو زیرو سره نمبر 1 یو زیر دار دی چې الله تعالی به تا پوره اخلي پوره به دې اخلي دویم اسمانونو ته به دې اوچته یو او دریم دا دی چې تا به پاکوي او څلورم چې ستا ملګري به چې په تا باندې کم ایمان په تا باندې راوړی دی او ستا ملګري دي نو د آخرت د قیامت پورې به هغه خلک غالب وي په کافرانو باندې په دلیل او په حجت کې او دغه ستا دا تابعدار دا به د الله تعالی په دربار کې اوچتي مرتبه به چې دی نه اوچتي نو دا څلور بشارتونه دي ښه او ځینې خلک د دې نه دا ثابتوي چې عیسی علیه السلام مړ او یهودیانو وجلی دی نو دا د دې آیات نه ثابتېږي په آیات کې بشارت دی او تسلی ده نو مرګ او قتل دا په آیات نه ثابتېږي او څوک ته ثابتوي چې قادیانیان دي
قادیانیان انی متوفی کا معنی کوي چې زه تا مړ کوم. قادیانیان د دې دا معنی کوي. نو یو سړی و چې هغه په سیالکوټ کې په عدالت کې یو منشي ګوټی و. منشي ګوټی و او بیا انګریزیانو چې دی نو راوچت کو او بیا یې د نبوت دعوه وکړله، مرزا غلام احمد قادیانی. نو هغه د نبوت دعوه وکړه او خلکو ته ویله وایي زه عیسی علیه السلام یم. نو مخکې آیات تیر شوی چې په قرآن کې 2 قسم آیاتونه دي، متشابهات محکمات. دا متوفی که نه دی دا د متشابهاتو نه دی. په دې کې اوس صحیح معنی هم پرته ده چې د الله تعالی هغه مقصود ده، او بله معنی پکې هم پرته ده چې خلک چې څوک ګمراهاني او په خواهش پسې ورپسې نو هغه ته هغه بدله معنی راوباسي، او کوم چې راسخون په العلم نو هغه د صحیح معنی د رایستو کوشش کوي، د داسې معنی تی راوباسي چې د قرآن د نور آیاتونو سره او د احادیثو سره چې د نه ټکراویږي. چې ته د دې نه زه تا وفات کوم دا معنی راوباسې نو دا خو تا د دنیا آیاتونو سره او د احادیثو سره ټکراو جوړ کو، نو داسې معنی به راوباسې چې د هغې د نور آیاتونو سره او د احادیثو سره چې نو ټکراو را نه شي. اوس ورته ګورئ اذ قال الله کله چې وویل الله پاک یا عیسی ای عیسی. ستاسو که خیال یې په دې نور ځای کې عیسی ابن مریم ویو، عیسی ابن مریم وی، او دلته صرف عیسی وویلو. دا ولې؟ نو کم ځای کې چې ابن مریم ویو نو هلته په شرک باندې ردي، د عیسایانو په عقیده باندې چې دی نو ردي. نو دلته خو رد نشته که نه، دلته تسلی ورکول دی. نو ځکه چې دی نو یا عیسی وویلو، او هلته چې ابن مریم ویو نو چې عیسی علیه السلام د مریم زوی دی، خدای نه دی، د عیسایانو په عقیده باندې رد دی، ابن الله نه دی، د الله بچی نه دی. نو دلته یا عیسی دلته تسلی ورکول او بشارت دی، نو ځکه عیسی وویلو. رد مقصود دلته نه دی، رد دلته نشته. انی متوفی کا یقینا زتا پورا اغستون کې یما. د دې متوفی کا اهل سنت والجماعت د دې لفظ متوفی کا 3 معنی کوي. سو معنی کوي؟ 3 معنی کوي. نمبر 1 معنی دا ده چې انی متوفی کا چې زتا پورا اخلم سره د جسم او سره د روح پورا دی اخلم، یو معنی دا شو. دویمه انی متوفی کا زتا ودکوما او په خوب کې دی چې دنو پورا اخلمه، دا معنی شو ده. دریمه معنی انی متوفی کا زتا وفات کوما په وروستو زمانه کې خو فلحال د ځان ته راوچتومه. دا 3 معناګانې 3 ونه ټیک دي. اهل سنت والجماعت دا 3 وړه معناګانې کوي. او امام قرطبي او حسن بصري ویلی دي چې دا متوفی کا او توفا او دا وفات دا لفظ نه دی، دا په قرآن کې په 3 معناګانو باندې راغلی دی، په 3 معناګانو. نمبر 1 چې دی نو وفات النوم. وفات النوم هو الذي يتوفاكم باللیل. الله تعالی تاسو وفات کوي د شپې. نو څه معنی ده؟ الله تعالی تاسو اوده کوي، د اوده کېدو معنی پکې ده. ښه دویمه معنی وفات څه ته وایي؟ وفا مرګ ته وایي. مرګ الله یتوفى الانفس حین موتها. الله تعالی روح اخلي کله چې یو سړی مړ کوي، مرګ ته وایو. او وفات دریم په قرآن کې چې راځي نو وفات اغستو ته وایي، اغستل، پورا اغستل. توفا په عربی کې څه ته وایي؟ پورا اغستو ته وایو. په دې باندې پوه شویو. او ابن جریر تبری هغې ویلی دي چې په دې عبارت کې تقدیم او تاخیر دی، رستوالی او مخکیوالی دی. نو داسې به ووایي یا عیسی انی رافعک الی، زه تا ځان ته راوچتومه. او بیا به و متوفیک ووایي چې په وفات کوم دی په خپل ټیم باندې کله چې د اسمانونو نه تا راکوز کمه.
ابن جریر وایي په دې کې تقدیم و تاخیر دی، د الفاظ د مخکې وروستو کې، نو بیا پکې څه مشکل نشته. انی رافعک اول به داسې وایي اذ قال الله یا عیسی انی رافعک، زه تا راوچتونکی یم تا لره، الی ځان خپل ته، بیا وروستو لفظ راوړي متوفیکه، او بیا دې چې کله د اسمانونو نه راکوز کما نو بیا به دې چې دی نو وفات کوم. په دې باندې پوه شویو. نو روح خو الله تعالی د هر چا اخلي او پورته خیژي، او د هر چا مؤمن مسلمان روح خو پورته خیژي که نه. خو د عیسی علیه السلام ته وایي چې مړ کړی دی او روح یې چې دی نو اخیستی دی، نو بیا خو څه خاص تخصیص پاتې نه شو د عیسی علیه السلام په دې آیات کې. په دې آیات کې د عیسی علیه السلام تخصیص دا دی چې د روح او د جسم دواړو سره چې دی نو اوچت کړی دی، الله تعالی اوچت کړی دی. او تاسو ته ما ویلو چې د عیسی علیه السلام هر څه ناشنا دي، په ناشنا طریقه باندې پیدا کو، په ماشوموالي کې خبرې وکړي، په ناشنا معجزې پیش کړي، او ګوره په ناشنا طریقه باندې پورته اوچت کو. او چې ته بیا راځي نو دا خو د ختم نبوت سره وی ټکراو د دې راځي، وی نه راځي. دا بل پیغمبر نه دی، دا هغه عیسی علیه السلام دی، دا مخکې پیغمبر شوی دی. وروستو چې راځي نو د امتي په شکل کې به راځي، امتي په شکل کې به راځي. قرآن او حدیث به خلکو ته بیانوي، بل د نبوت اعلان به نه کوي. د نبی علیه السلام امتي به راځي، دا مخکې نه پیغمبرو. او اوس دا حالات هغې ته جوړېږي. ښه دنیا کې چې څه روان دي نو دا هغې ته حالات جوړېږي. ورافعک او اوچتونکی یم تا لره من الدنیا د دنیا نه، من غیر موتن، تفسیر جلالین وایي اوچتوم تا لره د دنیا نه بغیر د مرګ نه، الی ځان ته. ومطهرک او پاکونکی یم تا لره. د دې څه معنی؟ د دې معنی دا شوه چې د کافران چې په تا پسې څه ویو یهودیان او ستا خلاف څه سازشونه جوړیو، نو د هغې نه چې دی نو تا پاکونکی یم، د هغې نه دی چې دی نو جدا کوونکی یم، چې تا د هغوی نه پناه کمه. د هغوی دا خوشې خبرې د یهودیانو دا کنځلي چې تا ته اوچت کمه چې دغه خبرې ستا په دې غوږونو باندې نه اوري، چې د دې نه دې ستا دا غوږونه پاک کمه. چې کوم به یهودیانو خبرې کولې، د هغې مور ته به کومې خبرې کولې. ښه جي من الذین دغه کسان نه کفرو چې کفر یې کړی دی، یعنې دغه یهودیان چې د دیو د خبرو نه تا پاکمه. وجاعل الذین او ګرځونکی یمه الذین هغه کسانو نه تبعوکه چې تابعداري یې کړې ده ستا فوق الذین د پاسه د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی الی یوم القیامت تر قیامت د ورځې پورې. د دې څه مقصد و؟ یعنې چې په عیسی علیه السلام چا ایمان راوړی دی او مسلمان دی، نو هغه په دلیل او په حجت کې په کافرانو باندې هغه به غالب وي، د دلیل په میدان کې به غالب وي. ښه که مسلمان دی او که عیسائی ایمان راوړی دی نو هغه په مرتبه کې په کافرانو باندې صحیح اوچت به وي په دلیل کې. ګوره د اسلام دلایل نه دي دومره مضبوط دي چې د اوسه پورې چې دی نو چا د اسلام دلیل چې دی نو ماته نه ده ورکړي. د عیسی علیه السلام په باره کې چې کوم خبرې دي او قرآن چې کوم دلایل ویل دي نو دې له چا په دنیا کې اوسه پورې ماته نه ده ورکړي. چا په یو خبره سره په یو دلیل سره د اسلام یو خبره نه ده کمزوري کړي. نو چې کوم مسلمانان دي نو هغه په کافرانو باندې صحیح د پاسه به یو غالب به وي په دلیل په حجت او په مرتبه کې. ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته راګرځېدل ستاسو مرجع زید واپسۍ ته وایي ستاسو خاص ما ته راګرځېدل دي الله ته به ورځو. نو په احکمو نو فیصله به وکړم بینکم په منځ تاسو کې پیما په خبرو کې پیهی تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کولو. یعنې چې تاسو عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلو او عیسی علیه السلام هم د خدایۍ درجه ورکړوه، نو په هغه کې به زه فیصله کوم. فیصله او حکم یې خو اوس هم په دنیا کې هم کړی دی، خو په آخرت کې به دا وي چې چاته به وایي ته په حق وي، چاته به وایي ته په باطل وي، چاته به وایي ته جنت ته ځه، چاته به وایي چې ته اور ته ځه. او د فیصلې تشریح دا ده په دې وروستنیو 2 آیاتونو کې
د فیصلې تشریح دا ده. فاما الذین پس هر چې هغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی چې عیسی علیه السلام نه د خدای درجه ورکړله، عیسی علیه السلام ته ابن الله ویو، فوعذبهم عذابا شدیدا، عذاب به ورکم هغوی ته عذاب سخت په دنیا کې بالقتل والجزیه. تفسیر جلالین وی چې قتل بشي او جزیه به ته چې دی نو واخیستلی شي. او په دنیا کې دا دی چې د دیو عذاب په دنیا کې دا دی چې عذاب به ول الله څنګه ورکوي، نو په هغې خو الله تعالی عالم دی چې وبا پرې راولي، په وبا باندې مړه کوي، او که یا د اسمان نه پې د کاڼو باران کوي، نو د دې پته خو الله ته ده. او یا دا ده چې عیسی علیه السلام راشي، عیسی علیه السلام نو دیو له به چې دی نو عذاب ورکوي، عذاب به پي چې مسلمانان به د هغه سره ملګري او یهودیان به چې دی نو قتل کوي، وجني به. حدیث کې راځي هر بوټی आवाज به کوي مسلمان ته چې راشه یا دی یهودي چې دی نو پټ شوی دی، یهودي پټ شوی دی، وجنې هر کاڼی بوټی به आवाज کوي. او دا وخت را نږدې دی. ښه نو په دغې باندې به تعالی په دنیا کې شدید عذاب ملاویږي. والآخرت او په آخرت کې بالنار، په دنیا کې دغه عذاب دی او په آخرت کې څه شی دی؟ اور دی. وما لهم من ناصرین، او نه به د دیو دپاره هیڅوک مددګاران، دیو سره به څوک مدد نشي کولی، نه هغه معبودان بچ کولی شي او نه بل څوک بچ کولی شي. و اما الذین آمنوا، په دې کې بشارت دی چې چا په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او صحیح عقیدې لرله، نو الله تعالی به هغې ته اجر پوره ورکړي پوره. و اما الذین، ور چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړی او عملو الصالحات او عملونه کړلي نیک عملونه کړلي، دا امت پکې هم داخل دی. او چې په عیسایانو کې چې دی نو چا ایمان راوړی دی نو هغوی پکې هم داخل دي چې هغوی عمل کړی دی سنت موافق. ګوره دي یهودیانو له الله تعالی یو موقع بله ورکړله، یهودیانو نه عیسایانو له الله تعالی موقع ورکړله په دنیا کې چې بچ کېدی شي د الله د عذاب نه. هغه داسې چې په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړي، چې په نبي علیه السلام ایمان راوړو نو بچ کېدی شي، او که رای نه وړو د دیو دپاره چې دی نو څه شی دی؟ تباهي ده بیا. خو دیو د هغې موقع نه پیدا نه اخلي. اوس چې د عذاب راغلی دی د وبا، اوس پکې خلک مسلمانېږي، اوس چې دی نو خلک اسلام طرف ته را روان دی، قرآن طرف ته، او مسلمانېږي. هغه صلیبونه چې دی نو د غاړو نه واچېله ماته یې کړله، اوس اسلام ته را روانې، نو بچ کېږي چې اسلام ته راشي، په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړي. دا د دیو دپاره موقع ده، او که د دې موقع نه پیدا وانغېستله د دیو تباهي را روانه ده. عیسی علیه السلام د دیو دپاره را روان دی. ګوره رسول نه رسول، عیسی علیه السلام ته رسول وویلی شو که نه؟ مخکې به د آیاتونو کې ورسولا الی بني اسرائیل مخکې تیر شوی دی. نو رسول نه یو، ورسولا الی بني اسرائیل. رسول څوک نشي قتل کولی، رسول نه څوک مړ کولی شي، الله تعالی یې بچ کوي، الله تعالی یې حفاظت کوي. ګوره نبي علیه السلام رسول و که نه؟ په مکه کې مشرکین او ابو جهل دلي د نبي علیه السلام د کور نه د شپې ګیره واچېلله، او نبي علیه السلام راووتلو او د دیو بهر ولاړو، تورې ورسره وې، او د دیو په سرونو باندې خاورې واچېلې، او نبي علیه السلام یې ومنلدو او ایسته راووتو روان شو. نو الله تعالی یې حفاظت کوي. نو چې رسول څوک ونه مني نو په هغې باندې عذاب راځي. لکه نوح علیه السلام رسول دی چې قوم یې ونه منودلو، قوم یې شاته تباه شو. صالح علیه السلام رسول دی چې قوم یې ونه منودو، شاته قوم تباه شو. هود علیه السلام رسول دی چې رسول ونه مني قوم تباه کېږي شاته. نو عیسی علیه السلام، نو تا ته ما ویل د عیسی علیه السلام هر څه ناشنا دي. ګوره د عیسی علیه السلام الله تعالی حفاظت وکړو، برې وخېژولو، نو قوم یې خو تباه نه شو، قوم یې څه شو؟ نه شو، تباه نه شو. نو د دې تباهي دپاره واپس را روان دی که نه؟
واپس به راځي. دا د الله تعالی سنت دی چې کم قوم پیغمبر ته نقصان رسولی دی یا یې پیغمبر نه دی منو دی، قوم شاته تباه شوی دی او غرق شوی دی. دا د الله تعالی سنت دی، د کائناتو سنت دی. نو دغه شان به کوي ښه چې د دې یهودیانو سره موقع ده چې دوی بچ کېدی شي، او که ویې نه منودل نو تباهي او بربادي د دوی را روانه ده. زموږ استاد دی ډاکټر علامه شمس الحق حنیف صاحب، د هغې یو تقریر کړی دی په دې فیسبوک باندې چلیږي، هغه په دې حالاتو موجوده حالاتو باندې کړلی بیان یې کړی دی. نو دا حالات به دغه شانتې کې لږ به سختېږي، نو حالات به سختېږي، د سختۍ نه پس به بیا اساني الله تعالی راولي. دا اوس کېدی شي وایي څه کال او را روان کال له حج ونه شي. دا د امام مهدي د راوتو هغه وخت دی، هغه اندازه ده چې امام مهدي راځي به یو عادل حکمران به الله تعالی راولي چې په د دنیا نه ده، د ظلم دنیا ده. الله تعالی به اوس داسې کوي چې په دا دنیا به د عدل او د انصاف نه به چې دی نو ډکوي. نو حالات چې دی نو هغې ته چې دی نو جوړېږي، نو حالات به لږ سختېږي مو، خو د پریشانۍ خبره نه ده، خوب پکې نشته پریشانی. الحمدلله زموږ عقیده توحید ده. توحید والا ولې یېرېږي؟ ولې خوف کوي؟ مؤمن مسلمان به نه یېرېږي، هغه به چې دی نو په الله باندې هغه څه چې په قرآن او په حدیث کې مونږ ویل دي او تاسو اورېدل دي، هغه به چې دی نو ورو ورو هغه به ثابتېږي. یو خبره به چې دی نو راځي، یو خبره به مخې ته راځي. نو په دې کې د یېرې خبره نشته. دا د الله تعالی د رسول د الله د رسول یو خبره به چې دی نو صادقېږي، مخې له به راځي. ښه جي، نو په دې حالاتو کې کور کې ناستل زیات غوره دي. کور سړی کښېني باران کې چې دی نو دې مشرانو ته مازدیګر وویله چې کله باراني نو بیا په کور کې لمونځ کوئ، نو زیات بازارونو کې بازار ته مه ځئ، ځکه حکومت هم تاسو ته دغه دی لګیا دي، علما هم تاسو ته وایي بازار ته مه ځئ. قرآن و سنت کې هم دا دي چې بې ضرورته بازار ته مه ځئ. په کور کې کښېنئ، ډېر وخت په کور کې تیر کوئ، او په کور کې ماسې مه کښېنئ، قرآن یاد کوئ، تلاوت وکوئ. پکار دی د قرآن د آخرۍ سپاره هر یو چې دی نو ماشوم، هر زنانه، هر سړی چې دی نو یاد کړي د آخرۍ سپاره. او که دغه نشي نو بیا خو د آخرنۍ دا لنډ صورتونه خو چې دی نو هر سړی یاد کړي. دا غنیمت دی، فارغ وخت نه دی، غنیمت دی. غنیمت نبی علیہ السلام وایي فارغ وخت غنیمت وګڼئ، د دې نه پیدا واخلئ. قرآن څه صورتونه پکې یاد کړئ. که دغه هم نشئ کولی، صورت کهف اولنی 10 آیاتونه په یاد کړئ. صورت کهف د دجال د فتنې نه به چې دی نو سړی محفوظ شي، دجال د فتنې نه. ښه جي، وما لهم من ناصرین، او نه به دیو دپاره څوک امدادي. و اما الذین، او هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړی، وعملو الصالحات، او عملونه یې کړل نیک، ان سنت موافق، فیوفیهم اجورهم، نو پوره به ورکړي دیو ته اجرونه د دیو. والله الله پاک لا یحب الظالمین، مینه نه کوي د ظالمانو سره. ته خو به وایې چې دا کافران ډېر مالداره دي او د دنیا ټول هر څه ورسره دي، نو الله تعالی والله لا یحب الظالمین، الله تعالی ورسره مینه نه کوي. چې ته مالداره دي نو ستا څه خیال دی چې الله تعالی ورسره محبت کوي؟ یهودیان مالداره دي نو ته څه وایې چې الله ورسره مینه ده؟ نه وایي د الله تعالی ورسره مینه نه ده، دا امتحان دی که نه، ازمایش دی چې چاله الله تعالی مال ورکړي. ذالک نتلوه علیکا، دا بیان چې وشو دا د عیسی علیه السلام په باره کې و د پیدایش. نتلوه علیکا، موږ لولو په تا باندې، من الآیات، د آیاتونو نه. په دې کې د نبی علیه السلام صداقت ذکر کیږي چې نبی علیه السلام رښتینی رسول دی. وره د چا نه سبق نه دی ویلی، د چا شاګردي نه ده کړې. و 600 کاله د نبی علیه السلام نه مخکینی واقعات دا لولي په تاسو باندې، نو دا رښتینی پیغمبر دی. و ذکر الحکیم، نصیحت دی چې د حکمت نه چې دی نو ډک دی. ذکر قرآن ته ذکر وایو، ځکه ورته ذکر وایي سړي ته عقیده را یادوي، عقیده او د حکمت نه ډکې او جوړې خبرې دي د قرآن. بس دی
اذ قال الله کله چې وویل الله یا عیسی یا عیسی انی متوفیک زه پوره اخیستونکی یم تا لره د روح او د جسم سره ورافعوک او چتونکی یم تا لره دنیا نه بغیر د مرګه الی ځان ته ومطهروک او پاکونکی یم تا لره د کافرانو دا خبرونه من الذین دغه کسان نه کفرو چې کفر یې کړی دی وجاعل الذین او ګرځونکی یم تا لره الذین دغه کسان نه تبعوکه چې تابعداري یې کړې ده ستا فوق الذین د پاسه د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی الی یوم القیامت تر قیامت د ورځې پورې ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته راګرځېدل ستاسو فاحکمو بینکم نو فیصله به وکړم په منځ ستاسو کې فیما په خبرو کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کولو فاما الذین پس هر چا کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی فاعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب به ورکړم هغوی ته عذاب سخت په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به د هغوی دپاره څوک امدادي واما الذین او هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عملونه کړي نیک د سنت موافق فیوفیهم اجورهم پوره به ورکړم دیو ته اجرونه د دیو والله پاک لا یحب الظالمین مینه نه کوي د ظالمانو سره ذالک دا بیان نتلوه مونږ لولو علیک پتا باندې من الآیات د آیاتونو نه والذکر الحکیم او د نصیحت نه چې د حکمت نه ډک دی وایي جی بس بسم الله الرحمن الرحیم قال الله